خبر نه راتللي زموږ سرتاجونه او د دې میزبان چې کوم دی راشد محمود خان د ضلع صدر او ټولو ته السلام علیکم او په خیر رالی وایو چې څه تفصیلي خبرې وي هغه ټولې وشوې خو یو دوه درې خبرې کول دي دا محفل چونکه ازادۍ د خوشحالۍ لپاره منعقد شوی دی نو دې حوالې سره به خبرې کوم پکې تاسو وګورئ زمونږ په دې دوه صوبو کې دا خلک زمونږ ملګري لګیا دي په سوشل میډیا باندې او زمونږ د پاک فوج خلاف لګیا دي او یو کمپین شروع دی خو زه تاسو ته دا وایم چې دا به تاسو ته ډېره کمه پته وي چې زمونږ افغانستان سره کم بارډر چې دی دا 1660 کیلومیټر دی 1480 کیلومیټره دا زمونږ د افغانستان او ټوله غریزه علاقه ده دا زمونږ افغانستان سره د بلوچستان او زمونږ د خیبر پختونخوا بارډر لګېدلی دی خو تاسو ووایئ چې ټول غرونه دي نو هغې نه ډېر په اسانه باندې زموږ دې ملک ته طالبان راځي او دا زموږ صوبه ترې متاثره کېږي او ورسره داسې بلوچستان هم دی دا یو خفیه میټینګ کې مونږ ناست وو نو دا ټول تفصیلي مونږ ته وویلو نو دلته د دهشتګردي او دا مسایل چې دي دا ځکه زموږ په دې صوبه کې دا اور جوړ دی د دې نه وړاندې چې کوم افغانستان جنګ و بس داسې به ووایو چې څه غلطې فیصلې شوې وي چې هغه اور کې مونږ تر اوسه پورې سوځو حالانکه غلطې به هم نه وي ځکه په هغه وخت او دا مناسبت سره چې مونږ نه لکه نن څنګه چې انډیا مونږ ته ناسته ده سوشل میډیا یې راته ګرمه کړې ده او زمونږ نوجوان نسل ګمراه کوي او زمونږ د فوج خلاف یو انتشار جوړوي نو دا سوشل میډیا دا څوک جوړوي دا زمونږ انډیا دشمنه ده او مختلف ذریعه باندې زمونږ پاک فوج بدنامي کله مدنیات راته وړاندې کوي کله د سره وړاندې کوي خو دا تاسو ته مو وویلي چې زمونږ او د افغانستان د بلوچستان او د خیبر پختونخوا بارډر دا 1660 کیلومیټر دی دې سره انډیا هم مونږ سره په بارډر پرته ده د هغې سوشل میډیا هم ډېره ایکټیو ده او لګیا دي زمونږ د خلاف زمونږ د ملک خلاف زمونږ د پاک فوج خلاف یو پروپیګنډې شروع دي که تاسو وګورئ زمونږ د ملګرو یو دوه درې خبرې وکړي تاسو حقیقت سره ووایئ چې د دې حکومت نه وړاندې پاکستان څنګه او اوس څنګه دی په 3000 توړه به درته میلاوېده او الحمدلله 1300-1400 روپۍ توړه میلاوېږي درته د دې نه علاوه د پاکستان سره به څنګه فاروق خان وویلې ارباب صاحب چې چا به قرض نه کولو او نن الحمدلله په دنیا کې د پاکستان یو عزت کیږي او ډېر په دون نظر ورته کتلی کیږي دا چا کله چې د مسلم لیگ حکومت راغلی دی نو همیشه دپاره د مسلم لیگ حکومت سره په پاکستان باندې امتحانونه راغلي دي که تاسو وګورئ چې کله اټمي دماکې کېدې نو هغه وخت کې دا تاسو ته پته نشته چې په پاکستان باندې څومره پریشر و دومره پریشر و د هغې باوجود هم الحمدلله عمدي مسلم لیگ حکومت چې دی هغه دماکې وکړي که دا اوس حکومت راغلی دی الحمدلله په دنیا کې نن د پاکستان ته د عزت په نظر کتلی کېږي موږ د ډاکټر صاحب څه خبرې وکړي او دا محفل بالکل د ټولو عمرونو همداسې دي نو موږ ډاکټر صاحب ته دا وایو راشد محمود خان د دې نه وړاندې یو څو ورځې وړاندې موږ میټینګ راغوښتی و او په هغې کې دا ټولې خبرې ډیسایډ شوي دي او الحمدلله موږ الله پاک ضلع صدر همداسې راکړی دی دوه زموږ ملګري روچت شوي عمر او شهباز ناظم صاحب او زموږ ضلع صدر صاحب سره کېناستم مال هم راغلي وو نورو ملګرو له به هم تللي وي او ورته یې وویلې چې موږ مایوسه یو او الحمدلله هغه فوراً میټینګ ګوره دوه ملګرو په وینا باندې هغه میټینګ روغتو او محفل یې ښه روښانه کړو ټولو پکې کلو خبرې کړي دي
نو زه ډاکټر صاحب ته دا وایم دا کمې خبرې چې ستاسو دا زموږ د ټولو دي انشاءالله راشد محمود خان به زر تر زره یو کمیټي جوړوي چې په هغې کې به څومره ملګري چې دي او ټول به پکې وي که هغه ډاکټر نه دي که د یوت نه دي که د ایم ایس ایف نه دي د هر نمایندګي به پکې موجود وي او انشاءالله که خیري د هغې په نګرانۍ کې به مونږ انشاءالله دا ستاسو مسایل چې کوم دي دا به مونږ د خې د 14 اګست نه پس انشاءالله شهباز شریف صاحب به پورې پیرسو کوي انشاءالله نو زموږ په هغې باندې اعتماد دی او زه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم نور ملګري هم ناست دي خبرې خو ډېرې مزم کې چې د محفل ته مونږ ګورو او دغه کېږو چې دغه بلاس پکې مونږ هم بس خو چونکه د 14 اګست دی او د 14 اګست په حوالې سره خبرې کول پکار دي دا یو څو خبرې مونږ وکړو مونږ د ټولو ملګرو شکریا ادا کوو والسلام